هغه چې زرا زرا والو تو صدتر دو غم هواګانې وي بندګې کې زما سوکمي چې تقدیر کې می سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی زما مهربا زما مهربا کله چې د مازغه په ځای شي کنه نو بیا واپس راشه تر هغې پورې به تالته اوسېږي زر زر دې ناشته ختمه که او سامان دې پیک که او زه دلته نه او زه خو ستا په دې رویه باندې بیخي نه پوهېږم زه نه پوهېږم چې څنګه ته ما سره ملاوېږي څنګه ما له ځای راځې څنګه ما سره خبرې کوې زه په دې نه پوهېږم غټه خوشخبري خو به راته اوس میلاوی شي تاسو ته پته ده دا نعمت روډ چې څومره ساده ښکاري دومره ده نه اوس ته ګوره په څلورو ورځو کې دا د فلا لور نه طلاقنامه به راوړي خپل کور ته ما تا ته وویل چې زه په لږ ساعت کې راځم بلکې د هغې د راتلو نه مخکې به راغلی یم ایرج ما ته لګي چې مسله څه نوره ده ته بل چا سره مینه کوې که نه زه پویم د هغه ملاوېدو له ځي ها ته چې د زیشان سره هر څه کې ستا نه تپوس کولو والا څوک نشته زما مهربا زما مهربا هلو زه فلا خبرې کوم ما ویل تاسو ته پیژندګلو ګرانه شي ځکه مې خپل تعارف وکړو دا ته څنګه خبرې کوې فلا ته زما ښځه یو زه ډېره ښه پېژنم تا که چېرته داسې وی نو زه په مجبورۍ کې د مور او پلار په کور کې به نه اوسېدمه ایان تا یو پیره تپوس هم ونه کړو چې زه په څه حال کې یمه څنګه یمه ما نه صرف د دې خبرې جواب راکړه چې اخر زما قصور څه و نه فلا په دې معامله کې صرف زه ګناهګار یم او دا څه چې م کېږي په دې زه تا ته شرمنده یم ستا په شرمندګۍ ما ته هیڅ فرق نه پریوزي خو زه د ترور په رویه باندې ډېره خفه شومه ته بالکل صحیح وې تا ته غم پکار هم دی زما څه مجبورۍ دي فلا ما تا ته تر اوسه پورې نه ویلي چې زما مور د بلډ پریشر مریضه ده چې هغې باندې کله دوره راشي نو هغه هیڅ نه پوهېږي چې هغې چا ته څه ویې لګیا ده ایانا ما تا ته وویل چې ستا نه ما ته هیڅ پرابلم نشته او ډپریشن کې به ترور وي ته خو نه د صحیح او د غلطې فرق په تا ته پته وي صحیح وې ما له لږ وخت راکړه زه به درځم تا پسې صحیح شوه ټیک یو ټایم زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان ایرج تا ته پته ده ستا کېدو والا خاوند بالکل انکل دی هغوی ته په کتو باندې ماله دومره خندا راغلې وه د مام نه به بس 4-5 کاله مشر وي اوفو دا څه فضول خبرې کې مسکان ایس انکل منکل نه دی ښه کشر دی مانا 2.5 کاله خو رانه ډیفینټلی کشر دی که څنګه زیشان ټیک وایم که نه کشر دی مانا څه یاره تاسو هم دا کمې خبرې شروع کړئ ګوري ضروري خبره دا ده چې هغه انسان څنګه دی هغه یو ډېر شریف او یو ډېر ښه سړی دی حقیقت کې زه د هغه نه ډېر زیات متاثره شوم ودې لیدل ما به نه وی او د خواښې سکر خو څه لجه نشته او کېدی هم نشي یاره په دې عمر کې به د انکل مور او پلار ژوندي کېدی هم نشي فضول خبرې مه کوه مسکان دوی تروریانې دي خو دواړه واده دي د خپلو کورونو دي بېغمه دی او پیسه خو دونه ده چې ټول عمر یې خرڅ کړې نو نه ختمیږي
पैमान राज वकेत राज वाकई रश ته بالکل راج کې سلور پنځه کاله خو به دغه انکل سره ته انجوی وکړي سفزل خبره کې ولی تنګه ماشوما یو هدي مسکان شرم وکا یاره مام ما ټوکې کولی انیوی ها دانش کوم راتلو والا دی دا وایا چې ما تا ته ویلو چې کباب پاخه کړیم دي آو فریز کړی دی ما थैंक यू आंटी زما سره کمره کې نشتا س جی زما د سرو چین والے د ډایمنډ ګوتمي هیڅ نشتا نه لوري لږ غور سره وګوره لږ اخو دی خو به پراتی آنटी ما هر څه صحیح طریقې سره وکړه نو هغه نه پستا لرالم ماما ها ماما بره زما ټوله جولري غیبه ده او کبر څوم کولو پراته دي چې څومره جولري د دوبۍ نه راوړې و زما د ګولډ رینګ ایئر رینګز برسلیټ هیڅ هم هلته نشته یا الله دا سوای تاسو زما خو مازغه یو منټ راځي زه ګورم آرټیفیشل جولري پرته ده خو د ګولډ هغه نشته راځي کنه زه ګورم اوه یا الله څه شو دا هر څه ډایمنډ ګولډ یا الله زما خلاص خپې رپیږي خدای شکر دی چې ما د دې کور ټول سامان وړې دي کور کې ستاسو د ایرج نه علاوه نور څوک ها رښتیا وایا څه شو کالی ګوره حیا دا صحیح ده چې پتلو کې زموږ څه بحث شوی او ته زمانه څخه خفه شوی وي خو د دې مطلب دا هرگز نه دی چې ته ما سره داسې وکړي ستا مازغه خو ټیک دي دا ته څه وې اوه نو زما شک بالکل پزیو دا صبرینا او مال سزا را کول غواړي ګوره حیا د اختلافاتو مطلب دا بالکل نه دی چې ته مونږ په داسې طریقه تنګ کې کوم اختلافات څه اختلافات ما ته وسوایې ماما زه تاسو ته وایم ستاسو د ټولو د تلو نه پس دې ما سره بدتمیزي کوله او دې نه تاسو چې دې ما ته سوې دې ما ته وې چې څنګه سلوک تاسو ټول ما سره کوي کنه نو یو ورځ به زه د دې بدله تاسو نه اخلم ایرج ولې دروغ وې ته دا ولې نه وې چې د دې د تلو نه پس ته بهر تلې او چې ته ما یې سارولې نو تا ما سره بدتمیزي وکړه یا الله توبه دومره غټ الزام حیا دا دومره درو ماما زمانم چې زموږ جګړه شوی و دا غې نه پس بره او ختم چرته هم نوم تلې لاندې دا پخپل و دې چې څه هم کړی دي ماته هیڅ پته نشته ریزلټ تاسو وړاندې دي شرم پکار دې تاله چې په ما الزام لګې صرف ایرج نه زه هم پتا باندې الزام لګوم دام تی تا زما د تنګولو لپاره دا حرکت وکړو دا هر څه غلط دي دروغ دي دا هر څه ته ولې دروغ وې زه شاندي دروغ وې رښتیا دا دي چې دا به هر یو الکسر ملاوي دولت لا ما دای سارول هم تاسو د دې واده چې چرته کول غواړي الته دا نه غواړي د دې بل څوک وختي او دا ما سره ملاوي دولت له دې نه تاسو کې دکالو ماما سره بس خبره کې ما سره خبرو کا پالس ماره چاچی بس د دروغ الزام په ځان نشم برداشت کولی زه ته چې زما په ماشومه لور دومره غټ الزام ولګو هغه سپېړه زه خو بس تا سترګې روباسم دې بهادر ته ګوره د دې جینې وګوره د دې جرأت ته ما ته په مخامخ خبرې کوي ما ته صدقو کاله پسړی تو وایا مام تاسو د دې تلاشي والے بس کوي تاسو تر ازما سره ګوره حیا دا چې سمو شو دغه لپاره ایم سوري او دا امر ته پته چې د ایرج او د نورو رویه د اثر سره ډیره خنه ده دا امر ته پته ده چې تیرو سورزونه د پریشانه او غوسه ښکار شوی وي ته ګوره چې انسان په دې حالاتو کې وي کنه نو هغه داسې سنا صغره تیوتی چې په ظاهر کول نه غواړي خو د هغه نه وشي ګوره زه لوز کوم تا سره چاته په یو لفظم نه ویم دا خبره وړه نه ده
صبرینا میلمنه ده زمونږه او پلیز ما ته وایه کالي چېرته دي حیا ګرانه ما پلیز ما ته ووایه چې تا کالي چېرته ایښي دي زما تلاشي واخلې بیا زه کور ته ځم تلاشي واخلې زما زما مهربان زما مهربان زما مهربان زما مهربان نه بچې مجاړه لا د پلار ژوندې دی د چا دومره جرأت نشي کېدی چې زما په سترګو کې سترګې واچي او زما لور بدنامه کړي راغواړم زه ښایسته او زیشان دې کور ته ورسره دا خبره کوم او نظیر ته فون کوم او نظیر ته دا ویم چې ته کابو که خپل بېسره اولاد او هغه د کینې نه ډکه ښځه هغوی چې څه کول هغه یې وکړل بصیره د دې ورځې نه یېرېدم د دې لمحې نه خوابزده ومه زه چې د لیوني په لاس کې کاڼې وي او د غریب کوټنۍ د شیشې وي نو حادثه کېدی شي اوس تاسو پوه شوئ په دې چې زه ولې یېرېدم او ولې مې حصاروله تاسو له د چا سره هم د خبرې کولو ضرورت نشته زما په بېګناه لور چې هغوی کوم الزام لګولی دی د هغه صرف یو جواب دی زمونږ بدقسمتي دا ده چې دا د هغوی د خوښې جواب دی او زه هغې ته د هغوی د خوښې جواب ورکوم او راځم زما مهربان زما مهربان خپلې دو مې چې پچانازو هغه خپل ذات نه چې په کمې رشتې کې اعتماد نه وي د هغې ختمېدل ښه دي د ګلونو په راشګولو باندې مې په ازغو باندې دومره لاسونه زخمیان شي ما ته اندازه هم نه وه کاش چې په دې خبرې زه مخکې پوه شوې وم نو نن به زه دومره خالي لاسونه او دومره خفګان کې نه وم یا الله صبرینا زه ډېره شرمنده یم ستا مخې ته په ایمان زه به تاله ټول کالي جوړ کم بس ته لږې روزې راکه ماله خو پلیز ته شهناز ته هیڅ هم ونه وی څه به وایي هغه چې په اول ځل مې لور ښایستې کرولېږله ډونټ یو وري آنټي اټس اوکے غلا زما د کورم کې دی شوه افسوس مې په دې خبره دی چې حیا زما خبره دومره سیریس واخسته حیا خو صرف تا نه موږ ټولو نه بدله واغشته ډېر ښه بدل واغشته هغه چالاکې آنټي څه د دې واقعیا نه پس بم تاسو حیا د دې کور نګور جوړول غواړئ حیا به اوس د دې کور انګور کله هم جوړه نشي دا د هغه سامان تاسو چې په قیدن کې کړو چیک کولی شي چاچی دا تاسو څه وایي بس ته چپ شه
دیته وی د غلا د پاسه بدماشي. زما کور حاضر دی که غواړې د تلاشي اخیستی شي. که چېرې ستاسو د غلا سامان زموږ د کوره ترلاسه شو نو چې څه سزا راکې راکا، او که بیا هم تسلي ونه شوه نو تاسو دعوا هم کولی شئ. زه او زما لور بس تاسو یو روپۍ واپس کوو که ټول عمر پکې هم لګي نو. اوهو خبرې چې قیمت سو د هغې کالو. نه بالکل نه، ولې چې نه ما هغه کالي لیدلې او نه زما لور. اوه بهرحال ستا چې کوم مقصد و هغه پوره شو. تا ته د ستا زوی مبارک شي. ما ته د خپلې لور د عزت او د احترام نه علاوه اسم نه. تاسو د خوشحالۍ تمبلونه واخئ. په موږ چې به څه تېرېږي هغې سره به موږ ګورو. چاچی زما خبره واورئ. دې خوا راشه، چېرته ځې؟ هېڅ ضرورت نشته هغې پسې د تلو. راغله ډېره. بس ما دومره کولی شو ستا دپاره شاعري، دومره زما په وس کې و. ایرج دا احسان کم چې تا په ما وکړو دا ټول عمر نشم هېرولی زه. بس د یو شي خیال ساته، را روان جون به موږ دواړه یو ځای تېرو. اسې نه چې د بهر ملک په خاوره قدم کېږدي ته ما خپل زړه نه وباسي. داسې هیڅکله نشي کېدی ایرج. ستا شعر مړ کېدی شي خو تا سره بې وفا هیڅکله نشي کولی. کله هم نه، کله هم نه. او ته ځه، په مام ناوخته دی. یوازې چرته چې چا ظلمونه کړي، کله تماشا رانه جوړه کړي، کله فریب ورکړي. نه سفر یاد نه ګیله نه مې څه پروا شته دی، زما یقین پورا دی چې تو صرف زما هغه چې زره زره والوتو صد درد او غم هواګانې وي
بندګۍ کې زما سوکمې چې تقدیر کې مې سزاګانې وي زما جل بزما غم لکی رب دومره مې غلطیانې وي چې په اوښکو کې فلا باجی د حیا باجی ته به کمه نه شوه نه فاریا ته ورشه اوبه راوړه او ها یخې راوړه ښه صحیح ده حیا ته ولې د هغه خلکو خبرې په زړه باندې اخلي د الله په ذات یقین وساته هر څه به ټیک شي बाजी زه ډیره زیاته په تکلیف کې یم باجی هغې ما سره ښه ونه کړل هغې ډېر زیاتې وکړو ما سره دروغ وایي هغې ټول باجي هغه ټول خلک دروغ وایي تاسو وایئ چې زه غلا کولی شم وایئ نه حیا ما سم نه دي پټ کړی باجي هغې ټول دروغ وایي هغې ما سره ډېر بد وکړل هغې ډېر زیاتې وکړو ما سره باجي هغې ته ووایه امي ته ووایه مونږ ټولو ته پته ده چې تا داسې هیڅ نه دي کړي او اوس ته دا سوچونه مه کوه ستا طبیعت خراب دی چپ شه بس زه به هیڅوک هم نه معاف کوم هیڅوک به هم نه معاف کوم کله به معاف نه کړم هغه خلک ما سره ډېره غلط وکړه هیڅ هم پاتې نه شو هر څه ختم شو نایرې دا څه وشو ما او نصیر خو ډېر خوبونه لیدلي وو نصیر به ویل زموږ د کورونو په منځ کې چې دا دیوال دی دا به م ګزار کو زموږ که کور به د خوشحالو ډک شي بچي به لوبې کوي تا ته به م بابا بابا وایي او ما ته به م بابا بابا وایي زما د رور ارمانونه د وچو پاڼو په شان ودوړېده چوره شو هر څه ختم شو ټول د خوب لیدلو خو د هر چا حق وي بصیره بس دعا دا کول دي چې که خوبونه ښه وي که بد د هغې تعبیر دې بس ښه وي په وخت هم سترګې کولو شي د الله ډېر شکر دی چې په وخت هم سترګې وغړې دي زما خفقان د کوئی دنې په ماتېدو نه دی د خپلې لور د زړه په ماتېدو دی ها कुबरा जी बीबी जी काली से शू बीबी जी काली दस काली कुबरा तेरा मासूमा जोड़े दो कोशिश मकवा एरा जो सबरीना कम काली चता गश्ती दी खपा शराफत पूरा काली रोड उस पदे साथ कसम दे बीबी जी जमादा बच्चों कसम जदा से सोचूं नशम कोली बीबी जी खा सोचते नशो कोले और दुम्र पास आने देर सोकड़ल कोर की नोर सूकुस्तान अलावा चिकार में खत्म कोतलम नो इरेज बीबी और हया बीबी पकूर की हूँ उस माँ तो पता नहीं बीबी जी गोरा कुबरा जडेर पादब ओपनर में ताना तपोस कॉम को गुआड़म नु पता दा जेल सेलम कोलेशम बीबी जी से नो मालता गल चिगलाओ की गब उमनी दा सिंगा की दिशी
تا خو به زما په خیال تانیدار ته پته نشته نه 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 خدای خاطر وکړه ماما تانیدار به په خپله ثابته کی پتا باندې ته ورکشه ماما دا سره روان دي ما معاف کړه د خدای خاطر وکړه ما غلا نه ده کړې ما معاف کړه معاف مې کړي د خدای دپاره ما معاف کړي زه لاړ شه بهر خپل کار وکړه خان صاحب پولیس ته مو وایه خان صاحب هیڅ پولیس نه دلته نه راځي لاړ شه شابه بهر خپل کار وکړه دا دې څه وکړل زیشانه اوس کو په ما لږه سختي کړې وه نو هر څه به ویلي په خپله خوله اول تاسو ماته دا وایي تاسو ته اخر سخت کاری په چا یقین دی ستاسو چې د غلا وکړه نو چا وکړه که ستاسو دا یقین چې د غلا کبره کړې ده نو بیا هغه ورځ د حیا په کردار د داغونو لګول ته څه ضرورت و او که ستاسو په دې خبره یقین چې غلا حیا کړې نو بیا کبره ذلیله کوئ ولې زیشان تفتیش او پوښتنه خو به د هر هغې چا نه کېږي چې څوک دلته موجود و تفتیش تپوس کول او په چا باندې الزام لګولو کې ډېر فرق دی او کالته کې د موجودو خلکو خبرې نو ته بیا د ایرج نه ولې تپوس نه کې هغه ورځ خو همالته کې وه ستا مازغه خو نه دي خراب شوی که نه د خپلې خور باره کې څنګه خبرې کوې ولې به هغه پټې خپل کالې پته نشته زه خو تا نه پوهېږم چې ما دا څنګه وګڼله چې دا غلا حیا کړې ده ښه نو چې غلا حیا نه ده کړې نو څه ما پټ کړي دي د ایرج او صبرینا کالې کبرا ولې تاسو دومره ذلیله که ګوره زیشان دې کې خو د شک داسې هیڅ خبره نشته چې کالې هم حیا پټ کړي دي په کبرا مې د بو زکا چو چې کیدی شي هغې حیا په غلا باندې لیدلې وي څه وایي راته او بیا دام کیدی شي چې هغه خپله دې غلا کې هغې سره شریکوي هیڅ نه پوهېږم زه بابا ته ویل تاسو اوبه ویم به ته اوبه ویم دومره څه ته دي د هغه به څوک یې هلته ناستې دې ته چې تاسو هر څه وایي اخر هم هغه وشو چې څه تاسو غوښتل څه مطلب څه ویل غواړې ته زه به څه ووایم د څه ویلو زه قابل کله یم حیا ما روټۍ تیاره کړه راځه روټۍ وخوره راځه زه نه یم وږې شپه ورځ غمونه خوري او اوښکې څکي نو خاورې به وږي شي بیا هم ژوندی یم دا کافي نه ده حیا اوس داسې څه نه دي شوي چې ته د ژوند نه لاس واخلې باجی د دې الزام سره به زه خپل ټول عمر تېرومه دا وړه خبره ده حیا هغوی دروغ وایي او دا مو ته ښه پته ده چې هغوی په تا صرف الزام لګولی دی خپل اخرت هغوی په خپله خراب کړو او ته ګوره الله تعالی به تا یو ورځې بېګناه ثابته کي او چې دا اوس تکلیف تېروم د دې حساب به څوک راکړي باجي سر تاسو څه وویلي نه بصیره زما په خپلو غوږونو یقین نه راځي او نظیره ما ته هم د خوب غوندې ښکاري څنګه ووایم وروره زه څومره غټ غم کې راګیر شوم زما د حیا لور زړه مات شو بصیره شایسته خو ما دومره ظالم او ناترسه نه ګڼله هغې زما د هیرې غونته لور په ډیران باندې وغورځوله راشه خو ګوره کنه یار خندا خوشحالۍ او د ژوند سره مینې کولو والا د رشتو جوړولو والا لور مې تاله ترغه شوه او زیشان زما زوی هغه هم
په دې ظلم کې د خپل مور سره هغه زوی چې کوم ماته د خپل ځان نه هم خوږ دی هغه هم دغه وکړه. خیر چې څه هغه وشو، ما دې دپاره فون وکړو نظیره چې د دې ټول صورتحال نه ته خبرې سبا له ته ما او یا زما لور ته ګوته نه نیسي. او نه یاره بصیره، زه به تا څه ملامته کم، زه خو خپلو سترګو کې پرېوتم. وای زما خدایا، انکل کینئ، راځئ. پلیز انکل تاسو ټیک خو یې بچیا، زه خو سوال کوم چې ځمکه وشلېږي او زه پکې نه نوځم. مه کوئ داسې د مایوسۍ خبرې. انکل ما ته پته خو نشته چې هلته داسې څه وشو، خو ضرور به څه غټه خبره وي، ځکه خو تاسو دومره پریشانه شوئ. خو بیا هم انکل حوصله وکئ، حوصله ورانه خبرې واپس را جوړئ. ولید بچې، بس لږ پن او کاغذ راواله. ولې بچیا، زه خپل وصیت لیکل غواړم. لاړ شه. हेलो शेरी, څنګه یې ته؟ بالکل ټیک یم، د الله شکر دی. ستا دعا ده. ته څنګه یې ایرج؟ چېرته او ته ویټو که زه درځم. خو کومه زه د کله نه. څه خبره ده زیشانه؟ او دا کومه طریقه وه د دروازې د نوک کولو؟ دروازه لاک ولې وه؟ ایکسکیوز می، زما روم دی، زما مرضی چې سم کوم. Who the hell are you to ask me? دومره تمیز هم تاکي نشته چې خلک مشر ورور سره څنګه خبرې کوي. د ضرورت نه زیات ازادي ماما تعالی درکړې ده او ته د دې قابله یې نه چې تعالی ازادي درکړې شي. واه وروره، زما کمره ده، زما چې څه زړه غواړي هغه به کوم.
تا ته د څه خبرې نه تکلیف دی بلې کمرې ته ځه یو خبره په کلو غوږونو زما ووره زه تا ډېره ښه پیژنم که څه ګټه وډه خبره ستا ما ته راورسېده ته سوچ هم نشي کولی چې زه به ستا څه حل کومه ستا د ما نه بیا څوک تپوس وکړي سلام صاحب جی. وعلیکم سلام. مور چرته ده؟ هغه صاحب جی یوې ملګرې سره بهر تللی ده. ګوډ. د دې مطلب دی چې د هغې طبیعت ټیک دی. جی جی بالکل ډېره ښه ده. صاحب جی زه یم که نه د هغې خیال ساتلو دپاره په وخت دوايي په وخت خوراک په وخت ناشته چې کور کې وي که نه زه خو هغه پرېږدم هم نه یو لا زیله. صاحب جی تاسو له چای تیاره کړم. که ماته څه ضرورت وي نو صابره زه به بیا تا راغواړم. زه دلته نه. سونو دې خوا راشه. ته داسې پټ ولې ولاړې؟ نیا نه زه یریږم. ولې زما بچیا؟ نور د چا نه یریږې ته؟ صابره نه. صابره ترور ورته وایه بده خبره ده. هغه زما ترور نه ده. I hate her. ښه ولې بده لګي هغه پته؟ هغه ما وهي ما نو غوږونه هم راکاږي او هغه ما له ګرمه روټۍ راکوي او الا وایي ته دلته یې په ټول کور کې در پسې ګرځېدو باندې ستړی شوم. بابا سره تنګې راځه دې خوا. پرېږده. یو خبره وکړه صابره ستا تنخوا څومره ده؟ تنخوا څومره؟ صاحب جي 8000 ده. چېرته ګزاره کېږي په دې کې؟ ډېر مې بیبي جي ته ووي چې لږه زیاته که خو هغه راته خوا دې خوا کې صاحب جي. دا ستا د راتلونکي میاشت تنخوا؟ شکریه صاحب جي. صاحب جي دا دومره لوټونه د څه دي؟ ته ما د نوکرۍ نه وویستې دا د هغې دپاره. هی صاحب جي ولې خیر خو دی ما څه کړي دي؟ زه شاباش ما درته ووی چې زه دلته نه. اوس به زما زوی له څوک هم ګرم خوراک نه ورکوي. اوس خو به نه یېرېږي که نه؟ خو شو چې تاسو رالی چې نه وې نو زه ستاسو کور ته درتلم. ولې خیریت خو دی؟ اوهو د خیریت او تپوس مه کوئ. اوس تا نه خو زه څه پټولی نه شم. په ګڼلو کې خو زموږ د خپل تره لوریانې دي خو دا صفا خبره ده. هغوی له په خپلوانو ویلو موږ له شرم راځي. اوس ګورئ که نه فلا څه ونه کړه دلته. تر اوسه لا د هغې غم کم شوی نه دی چې هلته زموږ کېدو والا ورندار بیبي نوې تماشه جوړه کړه. داسې څه کړي دي هغې؟ داسې څه کړي؟ ستاسو سوچ دی. اوهو موم نه ده د موم د ماشوموالي ملګرې ده شیناز انټي. د هغې لور صبرینا موږ کره اوسېدو له راغلې وه. حیات توبه هغې له خو بیخي شرم نه ورځي قسم دی. د ایرج او د صبرینا سره پټ کړي هغې میډم. څه؟ زما مهربان